أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يحب الله نخو خيالة لا نخو خيمين نكي الله الجهر اخکارا کولو سرا بالسوء دبدو خبرو من القول د خبرنا بالسوء ببدا من القول د خبرنا الله د بد خبر اظهار نخو خي کنزل الله نخو خي چا غیبت کا الله نخو خي چا بد ویل الله نخو خي چا باندې کی چاته شکایت کوي د بد غن نخو خي الله تعالی د بد خبر هر اظهار چره او هر صورت چره دا د الله خو نه الا ها یو اجازه شته من اغتو یعنی په هغه چا ظلم چې ظلم وشي یعنی چا باندې ظلم وشو دا به اظهار کوي خامخا دغه چې عدالت ته بوزي جرګې ته بوایي مشرانو ته بوایي خلکو ته بوایي دم بدی د ښکار کوي خو چونکی دا مظلوم دی نو دې ته الله اجازه ورکړي الله اجازه ورکړي لکه رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانه کې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلو او ورته یو کو چې یا رسول الله زما زه خپل ګوندی نه زیات تنگ یم ډېر پریشان یم هغه باندې زیات تنګي نو پیغمبر علیه السلام هغه ته او فرمایل چې ته د خپل کور سامان راو بسا او په دلار کې کې کېدا او چې څوک راځي ورته وایي زم دا کله پردم ولې پردې زه د دې ګوندی نه تنگ شوم چنانچه هغه دا کار وکړ بهر کې ناستو نو څوک په تیرې دل څه چلې ولې یار بس زم دا کله پردم ولې د ګوندی نه تنگ یم بل براغه خیره ګوندی راغلو سوال ځري ورته وکړ چې خدای ته وګوره بس راشه هیڅ نه وایم متا بیا نه تنګوما نو دا هغه د بدو اظهار وو خو چونکی ظلم په شوی وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اجازه ورکړو او د تعالی هم دا خبره کړې ده وکان الله او د الله تعالی سميعا اوریدونکو علیم او پوها ان کچره تبدو تاسو ښکارا کوي خیرن نکی او یا تخفوه تاسو پټوي هغه او تعفو یا تاسو معاف کوي عن سوء دبدنا فإن الله بس بشکل تعالی کان ده عفوا معافی کوونکې قدیر مهربان الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کو مسلم شریف کی حدیث ته چې کله مسلمان معافی وکي بل مسلمان ته نه هغه معافی سره الله تعالی د مسلمان عزت زیاتوي یعنی تابع ظلم وشو د ظلم په نتیجه کې تا معافی وکړه نو الله به ته عزت زیات کی الله به ته عزت زیات کی او ورسته بیا راځي د ابوبکر صدیق هغه واقعیا چې کوم عائشه رضی الله تعالی عنها باندې الزام لګیدل په سورۃ النور کې او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بستا هغه امداد بند کړو نو الله ورته دغه وایي په سورۃ النور کې چې ولې ته دا نه غواړې چې الله دې معاف کړي یعنی ته دا معاف کا د نتیجې کې به الله تعالی تا معاف کړي څوک معاف کړي الله به تا معاف کړي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث ته د ابن عمر نه روایت ده دا بخاری شریف کې دی او عمره حدیث مسلم شریف کې هغه فرمایي چې څوک دنیا کې د بل مسلمان پرده پوشي وکي داغه عیب پټ کی الله په قیامت کې د عیبونه پټ کی الله په قیامت کې د عیبونه پټ کی او په روایت کې زر عیبونه بالا پټ کی بار ټول غیب جن سل زر ګناهونه موږ کړي نو بل باندې پرده واچو الله به تام پټ کی ان الذين بشکا کسان یکفرون چې انکار کوي کفر کوي بالله تعالی تعالی نا ورسوله او دغه پیغمبرانو نا او یریدون او غي غواړي اندا چې یفرقوا جدایو کی بلتونو کی بین الله ومن تعالی ورسوله او دغه پیغمبر کی هغه پیغمبرانو کی الله دا سی ویلي پیغمبر دا ویلي ولټه خبرو کی پیغمبرانو کی یو خمیو منی بل نه منی عیسایانو په شان دي یا د يهوديانو په شان دي یو د الله زوی وي بل تسره د الله پیغمبر نه وي په دې کې فرق نه راوړي او دا اهمه خبره ده الحمدلله زموږ تاسو په دې حالت کې حالت ډیر بهترین ده چې موږ الله خبره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره همیشه د پاره موږ عام معاشره کې عام خلک دا یو غني
دا ډېر الحمدلله په دې ډېر شکریا د الله ادا کوي یعنی کم اهمیت چې د الله خبره ده او مغه اهمیت د رسول الله د خبره هم صلی الله علیه وسلم دغه چې د الله خبره او د رسول خبره یو ده پیغمبر علیہ السلام باره کې الله تعالی فرمایي په سورۃ النجم کې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د خپل ځان نه بیان نه کوي دا هرغه خبره کوي چې کوم الله ورته وحي کړی دا وحي په قسمه ده یو د قران په صورت کې ده یو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دا ټوله وحي دا ټوله وحي ده فرق صرف دا چې دا لیکل شوی ده او د بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په بنیاد باندې ده ويريدون او دی بین الله ورسوله ويقولون او دی وای نؤمنو مونږه ایمان راوړو به بعدن بدن باندې دا لفظي معنا شو او محاورې کې معنا دا څه کوا نؤمنو مونږه منو به بعدن ځنه خبره ونکفر او نه منو به بعدن ځنه خبره کمی خوخه دی هغه منی او تاسو ښکاری دي کمی نه خو نه منی ويريدون او دی غواړي ان دا يتخذوا چې انسی بین ذالک بمنذ دې کې سبیل لارا دې منځ کې لارا اولئک همدغه کسان دي هم الکافرون چې همدای کافر دي حق پر اشتیا سره ان اصلي دا اصل کافر دي الله زمون بچ کی د حال نه واعتدنا امون تیار کړی دی للکافرین کافرانو لپاره عذاب مهینا سپکون کې سپک کی سړی والذین وکسان آمنوا چې ایمان راوړي بالله بالله باندې ورسوله او دغه په پیغمبرانو باندې ولم يفرقوا او دی جدائی نراولی فرق نه کوي بین احد فمن یو کس کې منهم د دوینا الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم عیسی علیه السلام موسی علیه السلام یا د ټول پیغمبران او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بتاو یاد وی چې هغه فرمایي چې زمونږ ورونه زمونږ مثال د پیغمبرانو داس دلته د مور ورونه مور نمږ یو او اطلاق نمږ یو میان دي زمونږ بیلی یعنی طریقہ کار په عبادت کې به فرق کی خود الله طرف نه چې کوم دین راوړل دی یا بنیادی دعوت ته په دې کې فرق نشته اولئک هم دا کسان سو فډر زرد یؤتیهم چې ورب کی دوی ته اجورهم بدلې د دوی وکانه الله تعالی غفورا بخون کې رحیما مهربان یو حدیث ته ماته ماخذ یاد نه ده خو مفهوم دا څه دی چې کچیر یو سړی وایي چې اشهد ان محمدن عبده ورسوله زه گواہی کوم چې د محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله بنده دی او د پیغمبر دی او وایي چې واشهد ان عیسی زه گواہی کوم چې عیسی علیه السلام د مریم زوی دی او د پیغمبر او د الله رسول وو الله په دې کلمې باندې زیات خوشالي کی داغه لکه ځکه کې هم هغه گواہی ده او دلته هغه گواہی او دا عیسایانو خدا بالکړي یسالک تپوس کیتا نا اهل الكتاب اهل کتاب اندا چی تنزل چت نازل کا علیہم بدوی باندې کتابن یو کتاب من السماء د اسمان نا وای دا کتاب چې تا ته لګ راځي دمګ نه منو لګ وحی راځي صفته لګ ترشتیاوي ته دروغ وای نعوذ بالله او دا ته څنګه راځي او ولې راځي وغیرہ نه موږ علمانو چې د برنه باقاعده یو کتاب راشي او موږ هغه وګورو په خپل سترګو باندې چې دا غږ راغی برنه تا تراغه دا خو دا نه منلو بهاني وی کنه نو علاوه دا خبره په سورته فرقان کې آیت نمبر 32 کې هم ده 22 کې 32 سورته فرقان آیت نمبر 22 چې وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ولنازل نشو په دبانې د قرآن په یو ځای باندې او د دې کیفیت د لګ نازلې دوه اومه بیان کړی د اوس براشي هغه الله تعالی فرمایي دا لګ ځکه نازل کو چې استاد غره د مضبوط شي د سره او تا ته د دولو ادغم جوړ شي کله الله د برخګران نه ولا ټول ور کړی نو دوی وایي چې کتاب دی نازل شي یو دل پاسمان د اسمان نه فقط په تحقیق سره سوالو سوال کړو موسی علیہ السلام نه هم دا سوال د موسی علیہ السلام نه هم شریو لکه هغه ته ویلو چې موږ الله په خپل لیدل نه امر پوری منونا سورۃ بقره کې تیر شوی اکبر ډیر لوی من ذالک د دینا اکبر من ذالک د دې سوال نه هم لوی سوال دلته خو ته وایي چې صرف الله نه لیکل شوی کتاب راوړه موسی علیہ السلام ته ویل چې نه موږ ته الله وخایا نو هغه ډیر غټو ته دینا موږ ته وګړه الله وخایا چې موږ وګورو فقالوا دوی اولی ارنا او خیا موږ ته الله تعالی جهرتن بخکارا
فاخذتهم بیاونی والاغوی الصاعقه اغتندر چغی هیبت بظلمهم فوجد ظلم ددوی ثم بیا اتخذوا اغی جوړ کو وی نیو العجل اسخه من بعد ورستو ما دهغنا جاءتهم چراغ راغلی ودویتا البینات خکار معجزی دلائل یعنی د سره د دینا چې خال پوه شو چې دا الله طرف نه هغه باوجود اس کی عبادت بیا کو فعفونا بهم معاف کړل عن ذلك د دینهم دا ګناه ما غي معاف دا د الله دې مهرباني او ګناه به معاف کوله واتینا امغور کو موسی علیہ السلام ته سلطانا غلبا دلیل دوړ په معنی باندې مبین اخکارا ورفعنا امغ اوچت کو فوقهم د پاسه د دوی د برا الطور کوه تور بمیثاقهم په سبب د دې د اقرار اغستلو بمیثاقی په سبب د وادي هم د دې وقل لهم اولی لهم دویتا ادخلوا جننوزی الباب په دروازه سجدن سجده کو په حالت د سجدي په حالت د تابعداري وقلنا اولی لهم دویتا لا تعدو چې زیاته مکوي په سبت د خالی اورزي په غخکار کې واقع دا است معلومه وا واخذنا من واغستا منهم د دوینا میثاقا وعده غلیظا مضبوطه کلکا چې قسم په خوړل شي وي یا گواهان کې شي وي فبما بس په سبب د اغا نقدهم چې ما تکل دوی د لفظي معنا شو فبما نقدهم په سبب د ما تولد دوی په سبب د ما تولد دوی میثاقهم وعده د دوی وقب میثاقهم وعده د دوی وکفرهم او په سبب د کفر د دوی بیاات الله د الله د آیاتنا وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجلو د دوی د پیغمبرانو بغیر حق بنا حق سره بغیر د بوجنا یعنی سړی مړکای خو څه دلیل خو بغتل پوری چې مړی کړی دی بل څه څه ګناه کړی دا چې هغه د مر قابل ای وقولهم او په سبب د وینا د دوی څو وینا وا قلوبنا جزون زمونږه غلفن په پرده کې دي بلکې طبع الله مهر لګول دی الله تعالی علیها باغوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون بس دوی ایمان نه وروړي الا مگر قلیلا لګ دا د دوی بدیان الله ذکر کې کنه وادي ماتول پیغمبرانو قتل کول او زونه زمونږه په پرده کې دي اډک دي نه الله د دې غبدي ذکر کوي بیا او سزا کوي وبکفرهم او په سبب د کفر د دوی وقولهم او په سبب د وینا د دوی علی مریم په مریم باندې بهتانن د بهتان لګولو عظیم لویا مریم باندې کې دوی دا ویل کنه چې د عیسی علی السلام چې پیدا شو د مریم علیه السلام د خټینا دا هغه بدکاری کړي و نعوذ بالله من ذلک د يهودانو په غیدا الزام لګول او د عیسایانو تقریبا عمده کسر خیال ده خو عیسایان وایي چې دا یو سړی ته ورکړي و من نشي و یوسف سنوم هغه قرباني خوده او د من نه لري د واده کولو نه مخکې هغه سره هغه پرواله وکړو دغه په نتیجه کې عیسی علی السلام پیدا شو دا ټول دروغ دي دا ټول دروغ دي او ټول څه حقیقت نشته وقولهم او خبره د دوی په وینا د دوی ان په سبب د وینا د دوی ان چې بشکمږه قتل کړو ای المسیح عیسی ابن مریم مسیح عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم او رسول الله چې رسول د الله وما قتلوه او دی هغه قتل کړي نو وما صلبوه او دی هغه پانسی ته خجول نه صلیب پانسی ته ویل کیږي لکه د دې هغه نشان دی د غسی قبرونو او د نور ګرجو وغیرہ باندې لګولې چې کني هغه پانسی کړي شوی ولکن او لیکن شبهه مشتبه شوی لهم په دوی باندې د اشتباه کړو په کې او دا الله تعالی هغه سره ګرځولیو چې کوم سړی د عیسی علی السلام شکایت کړي او جاسوسي کړي او دې کې پټ ده داغه شکل الله تعالی د عیسی په شان ته کو علی السلام او عیسی علی السلام جبرئیل اسلام د رسول الله تعالی براوخه جو وان الذين بشکا کسان اختلافو چې اختلاف کړو فيه بدی کې لفی شک البته بشک دي منه د دینه د دې شک ده ما لهم نشتدوی د پاره به په دې باندې دې خبره من علم علم الا مگر اتباع ظن پیروي کوي د ګمان دا سره د ګمانونو یا د اٹکلونو یو پیروي ده چې کېدای شي داسي وي ممکن نه چې داسي وي وما قتلوه او دینو قتل کړي اغا یقینا په یقین سره یقینا بل کې رفعه الله او چت کړو اغا الله تعالی الیه خپل ځان طرف ته وکان الله ان اوس بتا ځین کې شک را دي چې څنګه کړو نو جواب الله ور کوي
وکان الله او دی الله تعالی عزیزا ذرور حکیما خوند حکمت ولا یعنی بدی کار باندې قادر هم دی او بدی کار کې حکمت هم دی. لکه نن سبا چې د دې عیسایانو د دومره لوی تعداد دی او دومره لوی قوت دی او دومره لوی ملکونه دي ورسره، اخر د دې د هدایت یا دی باندې د حجت او د مسلمانانو ته د ملګرتیا لپاره کته سلګ یو 2 منټه سوچو کوي نو انسان عقل په خپل ومني چې واقعي یو بل پیغمبر دا سره ضروری دي چې هغه باندې ایمان همي او هغه دوی لپاره د حجت باعث هم جوړ شي. نو نوې پیغمبر خو بنه راځي، اخیری پیغمبر خو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی. دیو جنا الله تعالی د حیثیت بره ویوړو او دا په اخیری موقع کې بیا لاره نازل کی عیسی علیه السلام او د تابعداري کوي او پیروي وکړي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دین. حتی چې کله د زمکه ته تشریف راوړي جمع بولاړوي او هغه جمع د مسلمانانو د هغه وخت امیر کوي مهدی خدای نوم وی کنه نوم کو بنوي یعنی هدایت کوونکې مشر امیر او عیسی علیہ السلام ته وایي چې مخ کیشه هغه ورته نه زنه مخ کیږي بته ان امتی هم تابعداري وکړي عیسی علیہ السلام. بل رفعه الله الیه وکان الله تعالی عزیزا حکیما وان من اهل الكتاب او نشتا اذ اهل کتابنا الا مگر لا يؤمنن خامخ ایمان براوی به هغه باندې قبل موته مرګ د اغنا عیسی علی السلام نمخ کی یو ور په ایمان به راوړي کله عیسی علی السلام راشي او هغه مسلمانان چې کوم تعالی تعالی توفیق ورکړي او د نور به هلاک شي. و یوم القیامت او پرز قیامت یکونو بهغه علیهم بدوی باندې شهیدا گوا فبظلم بس بوجد ظلم د دوی من الذين دعوا خلقنا حادو چې يهوديان شوي دي حرمنا موږ حرام کړیو علیهم بدوی باندې طیبات پاک سيزونه هغه حرام کړی شي زونه په سورته انعام آیت نمبر 146 کې ذکر ده 146 هغه کې الله ذکر کړی دی چې دا شونه ما په دې باندې حرام کړیو. دلته صرف الله اشاره کړی ده سورته انعام آیت نمبر 146 146 کې په سبب د ظلم د دوی هغه خلک يهوديانو موږ حرام کړیو په غوي باندې پاک سيزونه او حلت چې حلال په حقیقت کې لهم دوی لپاره وبصدهم او په سبب د منع کول د دوی عن سبیل الله د الله د لارنا کثیرا ډیر خلق لرا چې دوی به خلک گمراه کول داغي وجنه موږ په دې باندې حلال حرام کړیو. واخذهم او په سبب د اغستلو د دی الربا سود د سود بنیادم دی جوړ کړي اوس پوری د سود بنیادی کردار د دې پلاس کړي. وقد په تحقیق سره نوحو دې من کړی شی وو عنه د دې سودنا واکلهم او په سبب د خړل د دوی اموال الناس مالونه د خلکو بالباطل په ناجایز طریقې سره واعتدنا او مون تیار کړه ولل کا تیار کړه دې مونږه للکافرین کافرانو د پاره منهم د دوینا عذابا الیما عذاب دردناک. د دومره سزاګان الله تعالی دې بدیانه بیان کړي سزا اخر کې بیان کړه الله تعالی چې دا دوی د پاره عذاب شدید ده الله دې تاسو بچ کړي. لیکن الراسخون چې پاخدي فی العلم په علم کې مضبوط خلق په علم کې منهم د دوینا والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون چې ایمان راوړي بما بغا انزل نازل شوی د الیک تا طرف ته یعنی په قران باندې عیسایت بنه قبلی کی تر څو پوری چې قران باندې ایمان راوړي نه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم باندې وما انزل او هغه نازل شوی دی من قبل کستان وړاندې والمقیمین او قائم کی الصلاه من والمؤتون او ورکی الزکات او زکات والمؤمنون او ایمان راوړي بالله تعالی والیوم الاخر پرز اخرت باندې او پرز اخرت باندې اولئک هم دا خلق دي سنؤتیهم زرد چې مونږ به ورکو دوی ته سنؤتی زرد چې مونږ به ورکو هم دوی ته اجرا عظیما بدل ډیر لوی. ان بشکمغا او حینا وحی کړي وا الیک استا طرف دا کمالک څنګه او حینا موږ وحی کړي وا الی نوح علیہ السلام ته والنبیین پیغمبران ته من بعد ورستو د اغنا نوح علیہ السلام نو ورستو او مغرنګي وحی کیفیت داهم و او حینا موږ وحی کړي وا الی ابراهیم علیہ السلام ته و اسماعیل علیہ السلام ته و اسحاق علیہ السلام ته و یعقوب علیہ السلام ته د ابراهیم علیہ السلام چې و د دواړه زمونو اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام چې و د اسحاق علیہ السلام زوی او اسحاق علیہ السلام د ساره رضی الله تعالی عنها یا د علیه السلام د
خېټه نه الله تعالی پیدا کړو والاسباط او د دې اولاد او عیسی علیہ السلام او ایوب علیہ السلام او یونس علیہ السلام او هارون علیہ السلام او سليمان علیہ السلام او اتینم ورکړو داوود علیہ السلام ته زبور لفظي معنی صحیفه ده صحیفه او دا دغه کتاب باکدا نوم هم ګرځیدل او د ابراهیم علیہ السلام په کیسه باره کې چې موږ ورکړي ابراهیم علیہ السلام ته صحیفه لفظي معنی د زبور صحیفه کتابچا وړه ورسلن او پیغمبران قد تحقیق سره قصصناهم چې موږ دا غي کیسه بیان کړې دي الیک پتا باندې چې موږ ان دا نومونه واغستل کیسه بیان شې د نوح علی السلام کیسه داوود علی السلام کیسه وغیرہ بیان شو مخکې نور بیانېږي نو دا ټول تا 25 پیغمبرانو باقاعده نمونه ذکر شوی دي په قران کریم کې د 25 او اسه کو تعداد باندې کې یو حدیث ته چې دا تقریبا 1,30,000 حدیث له کمزور دی خو بهر حال همدغه بیا زیات وی او کمی نه او تعداد ډیر زیات دی او په دې کې اته پیغمبران د بنی اسرائیل نه علاوه نو ټول په بنی اسرائیل کې صرف اته د بنی اسرائیل نه علاوه علیک بتا باندې من قبل دې نمخ کې ورسلانو پیغمبران لم نقصصهم چې ندی بیان کړی مونږه کیسې د اغوی علیک بتا باندې انیتا تا وکلم الله او خبر کړی وی الله تعالی موسی علیہ السلام سره تکلیما واضح یا خبرو کول سره پورا خبره رسولان پیغمبران مبشرین زیر ور کون کې ومنذرین او ير ور کون کې لالا لی د پاره د دې انداچی لا نشی دا یو درې الفاظ دي کنه لالا یکون د پاره چې نوی للناس په خلق باندې للناس خلق د پاره علی الله تعالی باندې حجت دلیل بهانه بیا بهانه ولکه چې کنه الله تعالی تا طرف نه مونږ ته خبر نه راغله تو خبر رسان اور اغره وکان الله تعالی بعد الرسل ورسل پیغمبرانو نا وکان الله او تعالی عزیزا ذرور حکیما خوند حکمت ولا لكن الله لیکن الله تعالی یشهد گواہی ور کوي بما ده خبره انزل چې نازل کړي دي الیک استا طرف ته انزله نازل کړي دي دا د قران کریم فضیلت ته چې د مکه کتابونه نازل شوی د الله طرفنا او دا کتابونه د الله طرفنا نازل شوی دي بعلمه په خپل علم سره یعنی دې قران کریم کې کپشن ګوئی دا که خبره دا که حکم منلو انجام ده که حکم نه منلو سزا ده دا ټول د الله تعالی د علم په بنیاد باندې الله تعالی طرفنا ده والملائکه او فرشتو هم یشهدون گواہی ور کړی دا گواہی ور کوي وکفا او پورا ده بالله الله تعالی شهیدا په گواہی کې ان صرف د الله گواہی کافی ده چې دا د الله تعالی د علم په بنیاد باندې او د کیسه کګواله او کمواله نشته ان الذين بشکا کسان کفروا چې انکار وکړو وصدوا او دی منکل نور خلق منکل ان سبیل الله د الله تعالی د لارنا قد بتاکی سرا ولذي گمراه شول ضلالا په گمراهی بعیدا لری سرا ان الذين بشکا کسان کفروا چې انکار وکړو وظلموا او ظلم وکړو لم يكن الله ند الله تعالی ان نشته په الله تعالی باندې نشته الله تعالی باندې ليغفر چې بخنو کی لهم دوی لپاره ولا ليهديهم او نبو خیدوی تا طریق لارا ان سید لارا د جنت الا مگر طریق لارا جهنم د جهنم خالدین ہمیشہ بوئی فیها باغی کی ابدا ہمیشہ وکان اللہ تعالی علی اللہ وکان او دے ذالک ذکر علی اللہ تعالی بنی یسیرا آسان یا ایها الناس اے خلقو قد تحقیق سرا جاءکم راغل دیتا ستا الرسول دا پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته اشاره ده بالحق حق سرا من ربکم استاسو درب طرفنا فآمنوا بس ایمان راوړی خیرن دا غربوی لکم تاسو د پاره ایمان پدې راوړی دا تاسو د پاره ډیره بهتري وان تکفروا کتا سو انکار وکړو فإن الله بس بشکل تعالی ان الله تعالی فإن الله نه فإن بس بشکا لله الله تعالی د پاره دی ما هغه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پسمکه کې دي وکان الله او د الله تعالی علیمن پوی حکیم خوند حکمت ولا یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لا تغلو غلو حدنا او خطو تویل کی زیاته مکوي غلو مکوي
فی دینکم په دین دستاسو کې ولا تقولوا تسمع وای علی الله تعالی تعالی باندې الا الحق مگر حق غلو دا کړی و عیسی علی السلام ته د الله زوی ویلی او عزیر علی السلام باندې سره ایمان نه راوړ ا دې عیسایانو او دا غرانګي يهوديانو هغه ته د الله زوی ویلی او عیسی علی السلام باندې سره ایمان نه راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې باور نه راوړ حد نه تیریدل انما بشک خبر ادا د بل نه دا المسيح عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام چې د مریم زوی رسول الله دا رسول الله تعالی وکلمته او خبر وی داغه یا هغه خبره ته اشاره چې وکون یعنی کون پوشا عيسى عليه السلام پیدا او یا دا بیان ده د الله طرف نه کو د انجیل په صورت کې القاها کو اشاره د کون ته د اصل کې القاها چې اچولې او هغه خبره یعنی الفاظ د لفظ د کون الى مریم طرف ته وروح او دا روح ته منه دا غ طرفنا فآمنوا بس ایمان راوړی بالله بلا باندې ورسوله او دغه پیغمبرانو باندې ولا تقولوا او مو ایتاسو ثلاثه چې کني درې دی په ویلي چې خدایان درې دي یو عیسی علی السلام دی یو د عیسی علی السلام مور مریم علیه السلام دی یو الله تعالی بیا چې پښتنه وو کې څنګه دي وای د دریوړو کیفیت داسې دی لکه یو روپۍ چې وی یا یو پنځه مخکې ولا 500 پیسو یو هغه وکنه سکه بو دا د 500 پیسو سکه په شان دي چې ته وای چې دا څو دي 5 دي 5 کم دي یوا نو 5 شوي او څو دي یوا دا دغه تعداد کې خو یوا دا نو عمده کرانګي د الله تعالی د صورت ممداد دا په حقیقت کې درې دي یعنی یو الله ده یو مریم ده علیه السلام او یو عیسی علیه السلام نعوذ بالله من ذلک او کوي چې یو ده نو یوم سیدا دا دوی ویلي او په خپل هم تشریح نشي کولای کله چې دې سره د چا مقابله مناظره یا کتابونو کې یا اوس کېږي په خپل هم دې خبره تشریح کولای نشي نه لا وای داسې موای بیا خپل جوابونه هم درته ورغی دلیل سره موای تاسو ثلاثه چې کني درې دي انتهو من شهد دې خبرنا خیرن دا بخوی لکم تاسو لپاره داسې موای انما بشک خبر ادا د بل نه دا الله چې د الہ دا معبود دی واحد او یو دی سبحانه پاک اغا اندا چې یکون وی له هغه د پاره ولد اولاد الله د اولاد نه پاک دی ولهو هغه د پاره ما هغه د په السماوات چې پاس مانونو کې دي و ما هغه د په الارض چې پس مکه کې دي وکفا بالله او کفی د الله تعالی وکیلا کارساز لن یستنکف نشرمیږي شرم نه کوي المسيح عيسى عليه السلام دسنا انداز یکون نبی عبدا بندا لله الله د پاره یعنی عيسى عليه السلام کو پدې نشرمیږي چې زه د الله بنده جوړ شم او زول خپل ځان ته د الله زوی وایم او تاسو پدې شرمېږئ چې کني وایي چې عيسى عليه السلام د الله زوی دی او د چا پاره کې چې وایي هغه خپل پدې یعنی ولې و شرمېږي هغه پدې چې وایي چې د الله بنده یم او دی وایي چې دا موږ به څنګه وایو دا خدای په شان کې بی عزتی ده او ګستاخی ده او غیره وغیره همدارنګه هر یو عبادت کوونکی ته اشاره ده چې هیڅ څوک په خپل عبادت کول باندې څنګه چې عبادت تکي الله تعالی ته نو دا ټول عاجزی ده سرخ کا تکول د سر ټول نه قیمتي حصہ پس مکه باندې لګول هغه ته شړېدل هغه ته پریوتل نو دا عاجزی ده او خواري ده خو چا د پاره ده الله د پاره نو چې الله د پاره ده موږ ولې به شرمېږو اول د چانه د سترګو راکته شومګه دغه موږ الله زړه ورته ټولنه نو هغه جواب الله تعالی ورکړي لا یستنکف المسيح شرم نه کوي اچرهم عیسی علی السلام ان یکون دا چوي هغه عبدا بندا لله الله تعالی تا ولل ملائکه ون فرشتي شرمېږي د عبادت د الله نه المقربون چې هغه مقرب دي ان جبرائیل السلام په دې نه شرمېږي چې څومره لوی قوت ولري همدا غره میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام ومن یستنکف او توک شرم کی عن عبادته دغه د بندګینا ويستكبر او د تکبر کی تکبر په عبادت کې عموما راضی زموږ تاسو په اعمالو کې هم راضی الله د عقیدتن زموږ داسې نه کی الله دې متمافیو کی خدا کی لکه مثلا ډیر معمولی خو عمل له د پنځیخ کا تکول د خپل گیټونه نو دا مونږه عموما نه وچته او چې بیا بدخ کارو نو دا بدخ کار دل مونږ د شرم په بنیاد کوو کنه شرم په بنیاد کوو نو الله وي په دې مشر ها ځان ډېلې ونه ما جوړو چې پر راکته کې و دا جوړ کې خو بهر حال چې څومره حکم ده دونه خامخمانه همدارنګه ګیره پر خدل بیا پر د خلک کوئی صوفي صاحب او شیخ او خاب دی پر وغیرہ وغیرہ
نو چې دا نه پرېږي خو شرمېږي نه ځکه نه پرېږي نو دې باندې مشرم هیڅ چل نه کی سابقار باقي سره الله تعالی زیات هم دا رنګ نور نه کیان الله رضا لپاره عاجزي کول نه الله وای دا سینه ده نو الله وای ويستكبر څوک چې شرم کی داغه د بندګینا او تکبر کی فسيحشرهم بزر د راجم بکی اغا دوی یعنی الله بدوی راجم کی الیه خپلزان تا جميعا اټول سورۃ غافر 60 نمبر آیات کی شپتم مخکې تاسو لیکل هم د کوم کمزې کی حواله راځي دا سره نوٹ کوئ 60 نمبر آخر 60 ان الذين بشکا کسان یستكبرون عن عبادتي شغی تکبر کوي د الله د عبادتنا سيدخلون جهنم داخرين زرد چې داخل بکی دوی جهنم ته الله دې تاسو بچ کی فاما الذين بسغ کسان امنوا چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات عملونه وکړل فيوفيهم بزرد چې پورا بور کی دوی ته اجورهم بدلې د دوی اجرونه د دوی ويزيدهم او زیات به کی دوی من فضل د خپل فضلنا واما الذين کسان استنكفوا چاوي شرم کو واستكبروا او تکبر وکړو تکبر په بنیاد باندې الله خبره اونې منله فيعذبهم عذاب ورکی الله تعالی دوی ته عذاب الیما دردناک ولا یجدون او دیب انمومی لهم د خپل ځان د پاره لفظی معنا خو دوی د پاره محاوره سره خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولیا څوک دوست ولا نصيرا او نو څوک مدد کوونکې یا ان کته ته شرمېږي نو الله په مقابله کې واستعمال کوي څوک کوي یا ایها الناس اے خلقو قد تحقیق سرا جاءکم راغل تاسو ته برهان دلیل من ربکم تاسو درف طرفنا وانزلنا او موږ نازل کړه دې الیکم تاسو طرف ته نورن نور مبین خرا نور دې کې مراد قرآنی کریم دی او د دلیل د سورۃ اعراف آیت نمبر 57 دی سورۃ اعراف آیت نمبر 57 هغه دې کلا فرمایي چې فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه النور الذي انزل معه هغه نور چې نازل شوی دی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره ندی د اشاره ده رڼا ده د جنت رڼا ده د دنیا رڼا ده نور د الله تعالی طرفنا من ربکم استاد رب طرفنا وانزلنا نازل کړه دی الیکم تاسو طرف ته نورن رڼا مبین اخکارا فاما الذين بسغ کسان آمنو چې ایمان راوړل دي بالله تعالی باندې واعتصموا او مضبوطیونیو دا مضبوطو د اعتصام بار ټکه راځي کړه موږ د دې لفظي معنی کو منګولې ولګولې یعنی په کلک سره په غوښتل شو د دې مثال په سورته فصلت آیت نمبر 30 کې الله تعالی ډېر ښه طریقې سره ورکړي یعنی دا نیول څنګه کیږي هغه د سورته فصلت کې آیت نمبر 13 کې هغه ډېر آسان دی دا لفظ لکه ته ګران دی باندې کیم ګران دی منګولې څنګه ولګولې لاس څنګه ولګولو ناغه څنګه کیفیت ته نو کیفیت الله داسې بیان کړی دی چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله ته رب ویلي بیا په دې خبره باندې کلک شول دې خبره باندې کلک شول نه سختی او خزول نه نرمي او خزول او په دې باندې کلک شو همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي پوښتنه وکړه چې ما ته ایمان وخیا هغه ویل چې او آیا چې رب زما الله دې ثم استقم بیا په دې مضبوط شه بیا په دې باندې مضبوط شه نو دا مراد ده به په دې سره واعتصموا او مضبوطیونه او به په هغه ان الله ته اشاره ده فسيدخلهم یعنی الله پر ربوبیت اومنه بیا په دې خبره باندې کلک شول او هر دکې ویل چې الله زما رب بل څه نشته فسيدخلهم بزرد شي داخل وکي اغوي فی رحمت بخل رحمت کې منه دا طرفنا ان دا الله طرفنا وفضل او په مهرباني کې ويهديهم او بقيدويتا الیه د خپل طرف ته دوی ته اوخی د خپل طرف ته راتلون کې صراطا لا مستقیما سیدا یستفتونک تپوس کیتانا دا مکه احکامات کې شوی دي په سورته نساء یولسم دولسم کې د میراث خو هغه میراث کې یو سوال پاتې وو او هغه سوال دوی بیا پښتنه وکړه چې کما کلاله دا یعنی هغه څوک چې بره وخت نه وي دا غي باندې کې موږ مزید وضاحت وکړه څنګه چې کلاله خو الګ شو نو الګ دوه قسمه راتلې شي یا به پلار نه وي او مور به بیل بیل وي نو دا ورونه بیل بیل شو یا به مور یا وي پلاران به بیل بیل وي نو دا دي خورونه خو بیا بیل بیل شو خو چې کله د میراث تفریض نو د دې ورونو کې خو فرق راغلی
د دې ورونو کې وځه فرق راغی کنه چې مور نه وي ځکه چې یو بچی د یو پلار نه دی یو بچی د بل پلار نه دی نو آیا د الګ هغه بچی ته هم سره سیږي چې د بل پلار نه دی دا سوال پیدا وشو دا هغه ته ځکه چې ورور خو دی ورور خو د پلار نه نه دی نو آیا هغه ته هم راسیږي نو دا یو کیفیت صحابه کرام ته پیدا شوی نو دا هغه جواب الله ورکړي یستفتونک تپوس کوي تا نه فتوا اخلی تا نه قل تو وایا الله تعالی قل الله تو وایا چې الله یفتیکم جواب درکې تاسو ته فتوا درکې تاسو ته فل کلالتی د کلاله مبارکي ان امرؤ کچری او سړی هلاکا مرشی لیسا نبی له دغه ولد اولاد ولهو او دغه اخت خور وی فلها نو د خور د پاره به نصف نیما ما دغه مال نه ترکا چې پر خو دي دا چې کوم پر خو دي د غنیمه حساب وي د خور وهو او دا کلالا ان دا سړی یرثها میراث به اخلي د هغه خور د پچپاتې شي ان لم يكن کچيري نوي د هغه خدي د خور لها د هغه ولدن اولاد فإن بیا کچری کانتا وی اغدوی خویندی اثنتین دوی فلهما ندی دوړو خویندو د پاره به الثلثانی دو برخی بوی پدرو کې 2/3 مما ده غنا ترکا چې پر خودی د هغه د سړی وینو کچری کانوی اخوتن ورونه خویندی رجال و نساء سړی او خدي دې دي درې څلور پنځه ورونه دي درې څلور پنځه خويندې دي فلذکر نو قاعده به اومغه چې مخکې تیر شوی ده فلذکر بس سړي د پاره مثل برابر ده حظ الانثيين او برابر د دوه خويندو کې يبين الله بیان الله تعالی لكم تاسو لپاره ان تضلوا دا چې تاسو بلار نشئ دا څه خطا نشئ والله اول تعالی بكل شيء عليم په هر شي باندې په هده